محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب فضل السواك وخصال الفطرة. 211 نمبر باب دی. مونږه د تبلیغ والا مرګري دا خبره مونږ او تاسو ته بار بار کوي. الحمدلله د ټول امت زوته شوې ده د علم یو باب زده کول د 0 رکعاتو نفلونه افضل ثواب. ټیک شو، زمونږ د دې امت عمرونه خو کم دي او عملونه هم ډېر درانه دي او د توق دي. نو دا بل باب شروع شو. الحمدلله دې کې 2 خبرې دي: د مسواک کولو فضیلت او ګټې. د مسواک کولو فضیلت او ګټې. او دویمه خبره دا ذکر کیږي د فطرت خصلتونه. د فطرت خصلتونه، فطرت نه مراد دین اسلام دی، د مسلمانۍ ښکلي کارونه. مسواک هغې ګټې او د مسلمانۍ ښایسته خویونه عادتونه. الله دې مرګ نه مخکې مونږ او تاسو کامل ښکلي اخلاق والا مسلمانان. خبره رایاده شوه راته، ډېره زوردار او بهترینه خبره ده، نبی علیه السلام کړې ده. سړی دا غواړي چې زه ټول جهان سره ښېګړه وکړم. غواړو مونږ او تاسو که نه؟ یو ښېګړه خو دا ده چې سړی دا خپل کور ور در ور بل بېوسه مسلمان سره په منځ نیم کي، څنګه چې د مدینې انصارو مهاجرینو سره کړي وو. خو هغسې خو موږ شومانو ته ډېره ګرانه ده، آسان کار راته وښایي. یاره جي د اغوستلی شوي جامې چا سره نیمې کم، دا خو هم ګرانه ده. سمې خبرې کو استاد جي، جیب کې را سره کمې پیسې دي، لږې ځان ته پرېږدم او ډېرې غریب له ورکم. دا سمه خبره کوه. ګوره ګرانې مه وایه، آسانه درته وایم، آسانه، ټولو نه آسانه ده د خپلې خولې لاس خپې د اشارې نه د ضرر نه بل بچ کړم. دا ډېر لویه ښېګړه ده د اوس وخت. د خولې د اشارې د روزو موزو او د لاس او د خپې د ضرر نه بل څه کړم. دا د جهان سره ډېره لویه نیکي وکړه. د دې بدله الله په دنیا او آخرت کې ډېر لوی عزتونه درکوي انشاءالله. آسان عمل، نه پکې پیسه لګي نه څه. خدای نه وغواړو چې الله د لاسه مې څوک ازار مه کړي، الله ازاري مې جوړ مه کړي ازاري. 1196 نمبر حدیث ته 1196 عن ابي هريره رضی الله عنه. سیدنا ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی، الله دې راضي شي. زمونږ او ستاسو د طرف او د ټول امت د طرفه دی، ولا الله بهترینې بدلې ورکړي. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، وی دې کې شک نشته، بے شک او بے شبې د الله پیغمبر فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم. سی فرمایلی دی: لولا ان اشق على امتی، یره که زما په امت باندې د مشقت ویره نه وی چې زما دا امت به په مشقت کې وغورځېږي، په تکلیف کې. یا راوي وی د امت په ځای باندې یې ناس ټکی ویلی دی، خلق او علی الناس، یا خلقو ته تکلیف نه وی. زما امت ته تکلیف نه وی، د خپل امت د مشقت کې د غورځېدو یره را سره نه وی، یا د خلکو په مشقت کې د غورځېدو یره را سره نه وی. لامرتهم بالسواک مع کل صلات، ما به ورته وجوبا او فرضاً حکم کړی وی خپل امت ته چې هر مانځله مسواک کوئ. مسواک دومره اهم دی چې دا به مې په هر مانځله فرض کړی وی.
او چې فرض سړی بیا پریږدي نو بیا خو ګناهګارېږي که نه. نو مسواک مونږ ناس ملګري وګورو اهتمام یې څنګه کوو. شکر دی د مونځ ټول اهتمام کوو، خو مسواک کې خو کمزوري شته که نه. خو دا کم انداز کې هغه کمزوري زمونږ اخواقی خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زړه مې غواړي چې دا مسواک هر مانځله په امتیانو فرض کم، خو فرض کوم پې ځکه نه چې کمزوري دی هسې نه یو ټایم نیم تېنه بیا څه شي پاتې شي. مونږ نه خو یو ټایم نیم څه چې زه یم عمر خود کې وم راخستی یم خدای دې نه کړي چې دا معمولی څیز مه ګڼئ ښه. ما یو وخت کې درس کې دا څیز مې مطالعه کې راغلی و چې جبریل امین په دې 23 کالو کې نبی علیه السلام له څو ځل راغلی و، چاته یاد دی؟ درس کې مې یو ځل ویلي و، بیا مې ورپسې کتاب ډېر ولټولو خو دلته یې راته حاجت و بیا راته میلو نه شو که چاته یاد دي. پیغمبر علیه السلام ویلي خو مو که نه دومره اوس ذهن نه وتي څومره غالبا 36 زره ځل راغلی 36000 دی که نه. اوس ما زب خدای به راولي کتاب دی که نه خو مذاکره ده اوس بېګا مې ورپسې کتو ګوتې باندې راغلی خو دې خبرې ته تاسو لږ سوچ وکئ ښه. 36000 36 ځلې زره ځل جبریل علیه السلام د اسمان نه نبی علیه السلام له په دې 23 کالو کې راغلی دی 36 ځل. ټیک شوله. هر ځله چې راځي نوې خبر اسمان نه راوړي، نوې آیت راوړي، نوې مسله راوړي. خو دې ته لږ غوږ ونیسئ چې هره نوې مسله راوړي که نه ورسره دا څو خبرې هره پیره کوي. مسواک کوه، مسواک کوه، مسواک کوه، د ګاونډي خیال ساته، د ګاونډي خیال ساته، د ګاونډي خیال ساته، د رشتہ دار خیال ساته، د رشتہ دار خیال ساته، د رشتہ دار خیال ساته. دا درې خبرې دا 36 ځل چې جبریل علیه السلام راغلی دی بار بار هر نوې مسلې سره نبی علیه السلام ته کړي دي. بل ته به ګوته نه نیسو. اوس هم وویل چې خدایه ازاریان هم مه کړي، نه به په سترګه چاته اشاره کوو، نه به په ژبه څوک ازارو، نه په لاس. دا مونږ هم ګاونډیان یو. اول کې به مونږ دې دپاره ښه شو، مړه بد هم ډېر وکړه راځئ چې اوس څه شو بس ښه شو، غوښه هم نه شکرې شو، شات شو، ګوړه شو، ریخم شو. نو یو دا ګاونډیان یو مونږه. بله دا دیوال په دیوال را سره ګاونډیان دي 40 کوره دې خوا، 40 کوره دې خوا، 40 مخې ته او 40 شاته. دې ته به د ځان رسولو کوشش کوم. څه ضروري دا نه چې زه هره شپه د دیګ پخوم او ویشم، بلکه داسې نه. سلام کلام په خپله نشم ور رسېدی، 40م کور هغه سر کې دی، هغه سر کور والی یو ملګری دی، هغه ته ووایم یاره فلاني باندې زما سلام وایه، دې سره ډېر ښه کېږي. رښتیا ووایه تا ته چې د بل کلي نه یا د بلې محلې نه څوک سلام رولیږي چې فلاني ماما فلاني رور باندې مې سلام وایه، غایبانه زړه خوشحاله شي که نه. راځئ چې د یو بل زړه خوشحاله کړو. او معمولي هغه خبرې چې په هغې پیسې نه لګي یا درته یادوم، پیسې پې نه لګي. نو